و عزیزانو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگا سڑے دے اگا حاکم دے اگا حکمران دے چا ورطا خبر روڑو وی دا پلان کئی زنانا کورتا پلان کے رازی یو کسی ورطا خودو یغا رازی او دا دی خاون پا سفر تلے دے او دی خزی کور لأدا سڑے رازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگا امیر المؤمنین دے جوابی اولے گلو دی خزلا ورطویل جواب ورغی چی امیر المؤمنین دی غواری زنانه پا کور کی ویریدلا چی خدایا ما باندی امیر المؤمنین سکی ما سر دا امیر المؤمنین کم خبر دا پاگی باندی رو براغی او دیر زیادا خوف او یری اونی ولا پلار روان دا ناگہانا دا دی زنانه دا اولاد درد پیدا شو بیٹے میں دا اولاد درد پیدا شو دا سی دا رشتہ دارو کور دے یا خور یا رضائی مور وا یا بل رشتہ دار وا ڈائریکٹ دا زنانہ دی کور تا دنن لاڑا اگوی تاواز کی ماں باندی انتظام دا پردی اوکی اگوی پردہ برابر اکڑلا ٹیم بعد معاشم پیدا شو معاشم دوزالی اجڑل دا دوزالی جڑانا بعد می معاشم وفات شو زنانہ تکلیف سرا دردنو سرا د بچی د غم د وجنا پرته د عمر فاروق د خبر لاړو ورته وی امیر المؤمنین اغه زنانه چې تارا غوښتي وا اغه زنانه لار کې حمل ضایع شولو معصوم پیدا شو بے معصوم دوزلی اجړلو بے معصوم وفات شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فوراً شورا کی نولا اے حکمرانانو اورئی اے قاضیانو اورئی اے دا محلی منبرانو اورئی دا رب العالمین دا رضا دا پارا دا عمر حالات مطالعہ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ شورا جوڑ کڑلا آگی زنانت اخبلا بی بی اولی گلا ورطوی لارا شاہ داگی بی بی حال معلوم کا کلیچی بی بی لارا اگا زنان جاڑی دزوی فراق جڑائی دزوی تکلیف جڑائی خاون میرا روان دے دزوی خفگان میں خیر دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین غختی ما تسوگی اے زنانا ورطویزد امیر المؤمنین بی بی ما ستا تپوس تراغلی ما زان سر سامان روڑو ورطوی اے بی بی دا اللہ نویریگا ستا دی معشوم ٹیم پورا کنا اب جڑا شولا وی زماد معشوم ٹیم پورا نرے لیکن ما باندے دو عمر خوف راغے ما بانی دو عمر یر راغ للا زرسی دل نشوما مانا رب العالمین اگر آکڑے امانت اللہ واغسلو لیکن پدی درد خب نہیں ما عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کی مانا تاخیر آگے اے دو عمر بی بی عمر فاروق تو آیا چکل زما صحت برابر شو زبستا دربار لدر شما خبکی گم در رسید لین شما بی بی لارا عمر فاروق تو یا امیر المؤمنین اگا بی بی باندے دا اولاد تکلیف راگے بیٹے مور باندے راگے اولاد زائیں شلو اگی معشوم دو چگی والدی بے معشوم وفات عمر شورا جمکڑلا اے حکمرانانو اورئی اے حاکمانو اورئی اے دا مشرق و مغرب والا اورئی اے عرب اے عجم اورئی قسم پخد عمر شورا جوڑکڑلا شورا کی تپوس کی ما عمر نبا اللہ دی معشوم بارکی تپوس کی کنا آئے ہائے اگا حکمران بس جواب ورگئی چی دا چاہ دلا سیو مسلمان قتلی اگا حکمران با اللہ تکم جواب ورگئی چی دا چاہ دلا سیو مسلمان وینتوئی اگا حکمران با اللہ تس جواب ورگئی کما خبر درتو کما بیت المقدس تا عمر لاڑو چیتا لاڑو جواب ملا انہوں شو چیرتا لاڑو اگا بیت المقدس
چې نن د یهودو د کبر او د غرور صادر لاندې ګیر دی هغه بیت المقدس ته لاړو کومه خبره درته وکم خو زه چې چا د دې موضوع انتخاب کړی الله دې هغه کې او مونږ ټولو کې عمري صفات راولي عمر رضی الله تعالی عنه لوی شان الله ورکړی لوی مقام الله ورکړی خبره کې خبره بل را یاد شو بهر حال خیر ده ان شاء الله موضوع لازم عمر رضی الله عنه یو ځل عباس رضی الله عنه ته ویل عباس دا ستا کور چې دی دا دلته لږ نږدې دی او د دې جومات د صحن نه به دا به موږ جومات کې راولو عباس رضی الله عنه ویل نه صحابه داسې انکار نه کوي موږ تاسو له مثال قایموي چې ګورئ امیر المؤمنین ته زموږ حکمرانان الله دې رحم وکړي چې د هر یو بڑه بې لټې دومره پیزې ور باندې پټ کړی الله دې رحم وکړي خدای به تپوس کوي ګورئ والله که نه غوړي ګران شي نه اوړه ګران شي عدل پکار دی انصاف پکار دی هر چا ته خپل حق ورکول پکار دی هر یو ځکه ته زما مشرې زما حکمرانې زما د حال نه بزان خبرې بیا د هغې نه لاندې چې کوم خلق یې هغې له خو دا درد رسېږي نه ګنې زما خو یقین دا دی چې هر حکمران ته درد ورسېږي هغه به زما په حال باندې بیا سوچ وکړي انشاءالله عمر رضی الله عنه خبره مې کوله عباس رضی الله عنه ته وایي د دې جومات د دې کور بدله کې مانا ته چې څه غواړې واخله کور غواړي مکان به بل درکم وایي نه وایي هدیتنې راکه وایي نه هدیتنې هم نه در کوم ورته وایي ګوره زه به ګوره بیا په جومات کې راګیر کوم هغه وایي چې راګیرې ته حکمرانې ګیرولی شي یاره عمر رضی الله عنه مبارک ویل چې خدایا خبره خو عجیبه غونده کې ده دلته ضرورت هم دی خو عباس صاحب انکار کوي عباس رضی الله عنه مبارک د وړاندې عمر فاروق شورا راجمع کړه صحابه یې راجمع کړل ای صحابو ستاسې څنګه خوښه ده یو صحابي ورته ویل یا امیر المؤمنین زما دا خوښه ده چې دا دیوال ته نه شو رانولی د عمر رضی الله عنه د وړاندې عام صحابي را اوچتېږي یو صحابي ورته وایي چې دا ورانولی شي جماعت ضرورت دی خلق نه ځای کېږي لیکن یو صحابي ورته راپاڅېد وایي نه شي ورانولی وایي ته ولې وایې چې نه شي ورانولی په دې کې منفعت عامه دی خلقو ته ډېر خیر کثیر دی هغه له ځای ورکوم بدله ورکوم ورته وایي نه شي ورانولی ورته وایي ښه دوه خبرې دي یا به د قرآن آیات پیش کې او یا به راته حدیث د جناب رسول الله ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم یا به د قرآن شریف آیات پیش کې یا برات حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کې اور توئی ما سر حدیث دے اور حدیث ہوا ہے کا حدیث دا دے امام الانبیاء فرمائی دی چې بیت المقدس سلیمان علیہ السلام دیوال جوړولو صحیح جوړول د بیت المقدس بار دیوالی جوړولو سلیمان بن داود علیہ السلام دیوال بننو چت کړلو اللہ اکبر خټګر پیغمبر دیوال لګون کې پیغمبر کور د الله هغه بیت المقدس دیوال به سر ته ورسولو سبب چې سلیمان علیہ السلام راغی به دیوال لاندې پروت سلیمان علیہ السلام بار بار دیوال خیجئی بار بار دیوال را غرزیگی سلیمان علیہ السلام تا وحی راغلا او صحابی سخکولے جواب ورکی یا امیر المؤمنین سلیمان بن داود علیہ السلام تا الہی حکم راغے چھ اے زما بندہ اے زما نبی اے سلیمان علیہ السلام تا چھ دا دیوال پا کمزے خیجے دا ازمکا پردے دا ازمکا صدا جواب ملونو شد ازمکا صدا عجیب مسلمانے دا خدای نہ ویرے گا
نن حکمران تم ویما نن اغي چاتم ویم چې د دین چا بینې لاس کې نیولې دي وای چې زه سویم دا بوي نه 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 ته چې سوی دا بنوي سچ الله او د جناب رسول الله پیغام ده هغه بوي ان شاء الله. سلیمان بن داوود تا وحی راغلا اے سلیمانا په کوم ځای چې ته دیوال وخی دا پردی ځمکه ده نو دا ځکه ټینګېږي نه لاړ شه د هغه نه اجازه واخله او بیا دیوال ووخه. سلیمان علیہ السلام مبارک میں راغ دا ځمکه د چا ده دا جیداد د چا دی دو یتیمان رال ورته وی اے د نبی ابن نبی اے نبی ابن نبی اے نبی اے د وخت پیغمبره دا زمونږه ځمکه ده ورته وی ستاسې ځمکه ده چې کوم ځای ځمکه غواړئ زه به یې درکمه اجازه وکړي چې دا مونږه دیوال پی وخو. سلیمان علیہ السلام ورته وی ستاسو چې کوم ځای خوښ وي هغه به درکم او دا دیوال اجازه وکړي چې دا جمعه ور باندې کولو شي پراخه شي. هغوی ماشومان ډېر هوښیار وو ورته وی اے سلیمان بن داووده دا کومه ځمکه چې د څه دپاره ته غواړې دې باندې مقصد څه دی وی د الله رضا. وی خبره دا ده منګه ځمکه غواړو د دې په عوض کې کومه ځمکه غواړئ وی په کومه ځمکه باندې چې ستا تخ لګېدلی دی هغه ځمکه د دې په عوض کې مونږ ته راکه. سلیمان علیہ السلام وی سبحان الله وی بیا وی سلیمان علیہ السلام سر اخذولو و بچیانو کاغذ روڑی زد خدر تکوما وزیران ورتوی اے سلیمان بن داود علیہ السلام تجد اغا حکومت سمک دلور کے تب حکومت بچا باندی کے سلیمان بن داود وی اسا پوری ما حکومت کولو دا دین بعد بدا یتیمان حکمرانان وی زپدی خوشحالم چې حکومت ورته ورکما خو چې د دې ماشومانو رضا حاصل کما. خبره دا ده چې عدل دغه ته وایي حکمران دې ته وایي. نو عمر رضی الله عنه ته وایي یا عمر یا امیر المؤمنین ته د عباس رضی الله عنه په ځمکه باندې او په کور باندې دیوال نشي والی ځکه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې د بیت المقدس په ځمکه باندې نبی ابن نبی سلیمان بن داود علیه السلام هغې دیوال ونه وهلو تر څو چې د ماشومانو اذن یې ترلاسه کو. نو چې د عباس رضی الله عنه اراده او د هغه رضا نشته فلهذا ته په دیوال نشي والی. اے عمر رضی الله عنه مبارک ډېر خوشحاله شو وی الحمدلله عمر به نه خطا کیږي او که عمر خطا کیږي ان شاء الله دا علما به د عمر څه کوي اصلاح به کوي. عمر رضی الله عنه مبارک وی ټیک شه بالکل عباس رضی الله عنه ته وفرمایل حضرت دا ستا کور پاتې شو او هغه ورته راتاو شو ورته وی یا امیر المؤمنین اوس مې کور درکړی چې کوم سي دیوال وخی هغه سي دیوال پکې ووخه. موږ دوی ته ویو تاسې سم شئ موږ سم یو خو تاسې سم نه تاسې سم شئ حکمرانانو موږ سم یو ان شاء الله. که تاسې د الله نه لږه یره وکړه رعیت به مو د الله نه ډېره یره وکړي ان شاء الله. اوس خبره دا ده چې عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس نه عبرت واغستو حدیث د رسول الله مبارک ورته ملو شو باغی باندې حکم جاری کو. نو اوس مسله دا د عزیزانو دا وورئ د خدای د رضا دپاره چې د کم څه حاکم او حکمرانی باغی کې عدل کوا باغی کې انصاف کوا پردی مال ته مه خوشحالیږه